حدیث شریف شعر دریمي چې مهر زیوت سره شوی شي خو دا رواج دا نه جوړېږي دا شاید هم کېږي نه چې مهر ډېر چک شي ځکه فرشته ازدواج په نکاحي نقشو بیا مشکلات پیدا شي لکه نن چې په ملک شي چې 2.5 کروڑه کم و بیش تور ساره بې نکاحان اوستی دي داس نه دي سړی ورته تیور دي درې څلور ته جهیز مسله دو هغې د مهر مسله دو هغې کموډ کولې مسله دو دې وجې نه په مسلمانو خویندې میندې نکاح لیارې هم بند شوي دي حدیث شریف شی دریمي چې باقاعده مهر دا دومره زیات نه وي چې هغه برداشت کېږي نو بله خبره ده چې مهر نکاح ته پورا څه فرایض هم دي څه واجبات هم دي څه سنت هم دي فرد شیونه خدا دي چې شروط نه دي چې دوا دا پکښې ګواهونه وي تر دوه نه خو دا کام نه وي ایجاب او قبول نه وي چې پلونکي ته مې زون ور سپورت کړی و پلونکی ویل یا وکیل ویل چې دا مقابله کړې وه یا مقابله کړې دو د ماضي په صحت سره دا وي که نه د بدانه نکاح کېږي نه البته یو شی پکښې واجب دی چې عام مهر دی که چیرې داس وه چې ایجاب قبول وشه در کړې مې وه قابله کړې مې وه دا هوه صوفیون هنوز وي په شریعت متشریع خلک ګواهونه وي مهر ټکی نه ورغلی علما یې چې د نکاح کېږي خو د ښځې د پوره بیا مهر مثل واجب دی داسې نه چې په تش لوسته کرځي په وخت خو هم غلطي وکړه چې نوم هم نه پې وکړه چې دا مې په لایا ورکړې د مو چې ورور دی ما خفه کوه دا شګړې شی نه دی څه مال متقوم خو نه دی انسان دی شګړه نشته مهر د دې خپل حق دی دا نه د پلور حق دی نه د ورور دی نه په دا کښې د پلور اختیار شته نه د ورور شته د خاوند یې نشته پکښې چې ورودی کي د خاوند په کور کوڅې سپینې کوه مهر د دې خپل دی دوی چاته باخش ویر کړه نه کو معاف یې نه کو دا دې مطلب دا ستی چې دې ذاتي شی دی په دا کښې څوک ګوتې نشي ولی مهر مثل کا نوم دی نه پې وکئ واجل کې دا سودا شوله نوم دی نه پې وکړه چې پلونکې میش په 2.5 3 لکه ویر کړله بیا دا څه وشي علما یې چې دغې جلکې د پوره مهر مثل واجب دی ګوره واجب داسې معمولي خبره نه ده چې میشت اوس وایي چې واجب آته یې چې پرېږدی جهنم تو پڅې په یو روز وي د علما یې وا توجیه دا کړې ده دومره غټه خبره ده غذاب فینار ور پورا ذکر سازا پابند ملاویږي چې واجب څوک پرېږدي یعنی چې دا مهر مثل څه شته یی مهر مثل آتا یی چې د جلکې ته هم چې مهر نه دی ویر وي څه شریعت یی چې مهر مثل ویر کا یوره خو د غلطي وکړه بیا خیمه کوه چې مهر مثل بیا یی څه شي ته چې د دا جلکې د پلور چې کوم خاندان دی دغې د دې سیولونه په څوره ودوي سوره مهر ورته ایښی وي هغه مهر دې ته نه ورکوئ او بله خبره ده چې په نکاح کښې خو فرض دوه روغلل واجب یو روغی او په نکاح کښې سنت څه شی دی په نکاح کښې 3 شیونه سنت دي اول سنت ښې دا دی د نکاح چې خطبه مسنونه ویایې حضور صلی الله علیه وسلم جیار شه په هغې وخت شی چې خلک یې خپلې لڼه ژامدې شه خولی د ښار منه د جهالت دور وه چې مو پلونکو وي مو شعرینه وي بل تو په نکوخن وسته یو ډېر غټ عیب دی حضرت محمد مصطفی دا لیار ورته تېره کړله چې خپلې لڼه یې په نکوخه ورکولې او خطبه نکاح یې خپله ویله د قربان شه څومره عجیبه عزتمنه او څومره متشریعه لیار یې امیش د پاکدامنۍ د پوره ورته کتلې دو خو ښځونې مسلمات یې څومره حقوق ورکړي دي چې دا پاکه رشته د رسول الله د خولي میشتو سته رایجه شوې ده حالانکې پا وخت شو خلک یې دا شای معیوب ګوڼه لڼو یې ژامدې ښخولې چې صابو چې ستره شیر پورې پانډه وي خلکو پسې ګرځي دروازیو مې خلک ټکوي چې په کور شه جلکې دو پیغله اور درېمي بس دا چې په خورې لوندې شي نعوذ بالله من ذلک دا جهالت نه حضرت محمد مصطفی میشته یوه داسې آډر یو ریکارډ یې ورته پیش کا چې نه د خپلې بناتې مبارکه اغي محترمات د اغي نکاحینه یې خپل تړل خطبه د نکاح یې خپل ویلا نو یې چې اول خو خطبه مسنونه دا سنتو بلا خبره ده چې تقسیم اول د خجیره دا سنت ملای
او بله خبره ده چې ولیما ده وشي ځکه په سنت شه دواړه راغلي دي حاجیره حد تقسیم شوي دي ولیما شوي دي ورغوستي څه مطلب غوښه بوښه خوراک شوی دی په دواړه سنت او اعمال وشي یوه خبره اختلافي وارد راغله علما منځ ته نصر التمر خاجیره ګرځول په دا موقع باندې مولانا صاحب هو ګرځول خلک ډېر اعتراض په وکړه چې دا وکه یاره خاجیره داس ونیوله وی ګرځول دا خوشه خبره نه دو بهرحال چې څومره حد تحقیق مونه لایق کړی دی هغې مطابق خاجیره ګرځول سنت عمل نه دی مستحب عمل نه دی خو مانع نه دي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه په دا ویش تفصیلي کلی دی چې د خاجیرې د ګرځولې څومره روایات راغلي دي دا د ضعف نه خالي نه دي که په جماعت شو دا عمل ما کې بیا شور مندور درې جوړېږي وړکه جلکې درابو پې جوړ شي جماعت یې دغه پوره نه دی البته که په ګرلڅک شوه خطبه د نکاح یا په دا زوی شوه چې عامه یې خوښې محل وه ودې ګرځولې بیا پیرا ګناه نشته دی څه داسې مانع چار نه دو خو د ادب په دایره کښې الله جل شانه دا متحاتو سره د عمل توفیق وکړو دا د نکاح فرایض وي واجب وي سنت یې وي باید چې میږه رسول الله په لیار لوړ شي ګوره دا په سنت کښې ډېر غاټ خیر دی که نن سنت ته رسول الله نه وای میږه به د خپلې خویندې لڼه څه کولی په دا پوک مخلوقو د کې معیار پیدا کوي د دا تولد تناسل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خواندې ماندې ته کیمه جایزه کښلې لیار ته راکړی دو د هغې خواند نه مسلمونې خواندې ماندې د هغې قدر نشته پې پاته نشته که نه وي یورپ ته دا لوړی شي مغرب دا وکسي په ټوله دنیا کښې ویایي چې که مالدار ملک ته سویډن دی خو په ټوله دنیا کښې دوی پریشانۍ په سویډن شي دي چې په دنیا کښې بل دوی نشته حالانکې مالدار داره دي چې شپې شکوله نر ښځې په کاټین اڅملي 20-30 ورسي پاک چې یوه پریشاني دا دو چې خودکشي په ټوله دنیا نه په سویډن کښې ډېره ده خپل سنټرونه دي خودکشۍ ډاکټرون د ستنو در لګوي فیس به پرې کوي مرګ چادونه ویژنه دومه خبره ده شرخه طلاق شپېتلاس په سل کښې شپېتلاس ښځونه طلاق یافته دي خو دا شیونه ټوله د نه شریعت نظام نه کیږي غیر متشریع رهن سهن نه کیږي نه سنت د واجب نشي نن په سنت څوک عمل نه کوي نن سنت نبوي لیار ته څوک تیار نه دی سنت نبوي لیار چې قیمتي نه وای بیبي فاطمه توی دا د نیو خو پرېږده هسې جنت سر درویلی که نه دې جار شه دی میش د پېشوا دی میش واقعي خبره دا ده چې صحابه او د صحابیات حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم په چار دا ده چې میش د رسول الله او د صحابه لیار په سنت کښې اپناو کې دا تبلیغ الاسي دا ساده خلک وي خدای په سنت ډېر کوشش کوي څومره ذکر یې کوي څومره تذکره یې کوي څومره محنت پې کوي سنت په لیار شی د مسلمان د ژوند کښلولی دی الله دا میش ته په سنت زندگی نصیب کو دوست ټوله ته در نصیب